د پښتو متل دی وایي کږه خوله په سوک سمیږي او یقینا چې هغه نن ثابته شوه. هندوستان چې کله دننه ډېر برابر ګزارونه وخوړل او زما په خیال چې اوس په 2 کاله هغه ټکور کوي، نو اوس ورته پته ولګېده چې رسۍ رسو پخېږي. یو خو زما په خیال چې هندوستان یا د هندوستان چارواکو یا مودي د پاکستان متعلقه ډېرې غلطې اندازې لګولې وې چې دا لکه څه ملک نه دی، د سره به څه وسلې وي، دی به زما څه مقابله وکړي او دی خو د کره خو ډوډۍ هم نشته، د کره خو هېڅ هم نشته، دی خو خواروزار دی او دی خو د خلکو نه قرضونه غواړو، دی به رچاره دی به زمونږ د انډیا مقابله وکړي چې مونږ په بیلیونونو به زمونږ دفاعي بجټ چې کوم دی نو هغه اووه اربه ډالر دی او د هندوستان دفاعي بجټ چې کوم دی نو هغه 78 ارب ډالر دی. نو اوس تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې که په زرګونو کې شمارو نو لکه د هغوی بجټ چې کوم دی نو هغه 8000 کروړه ډالره د هغوی د بجټ دی او که زمونږ بجټ ورسره شماړی نو زمونږ تقریبا 2000 بجټ دی، 2000 ارب روپۍ د کال د فوج بجټ او د هغوی د فوج ته اندازه اوس ولګوه چې 8070 ارب روپۍ د هغوی د کال بجټ دی. بیا د هغوی رقبې ته وګوره، د هغوی 10 پاکستان ته جوړېږي، دونه لویه رقبه ده. بیا د هغوی آبادۍ ته وګوره، تقریبا 1.25 کروړ خلک جوړېږي د هندوستان کې. دې ټولې مخلوقو ته وګوره او بیا پاکستان ته وګوره چې پاکستان یو وړوکی شانتې ملک دی. د هندوستان د افغانستان نه به تقریبا چې یو زیات نه زیات د هندوستان نه به یو 2000-3000 کیلومتره مربع سکویر لرې وي، لوی وي. نور د افغانستان هم تقریبا ملک دی، خو هغوی مونږ ډېر غلط اندازې لګولې وې. هغوی چې دا پاکستان مونږ راغورځولی شو، دا پاکستان به مونږ راغورځو او د پاکستان نه به مونږ بدلېلو، دا پاکستان به په هندوستان کې شامل وو. ای د نر بچیا، ای د نر بچیا. د پاکستان الوتکې ورپسې نن برحموس میزایل هغوی جوړ کړي او پاکستان باندې په مختلفو ځایونو کې راوتغول. هغې خو څه ډېره نقصان هم نه کړ. زموږ یو سکواډرن چې کوم دی هغه پکې شهیدان شوی دی، خو د دې نه مخکې چې کوم میزایل راغوستي وو نو په بهاولپور او په آزاد کشمیر او مورتکې کې پکې ډېر ماشومان او ډېرې زنانه هم وژلې شوې وې. بیا هم پاکستان په دغه باندې لږ د حوصلې نه کار واخیسته. د هغې نه پس بیا هندوستان بیا د پاکستان په هوایي اډو باندې د دغه نه مخکې د ډرون حملې شروع کړې او روغ بلا یو 100 ډرون یې راولېږل. په هغې کې 78 پاکستانیانو وویشتل او هغه 78 په مختلفو شړو ځایونو کې پرېوستل، کباړیانو ځان له یوړل. د هغې نه پسې بیګانه بله شپه دا حرکت وکړ چې د پاکستان په 8 هوایي اډو باندې حمله وکړه، لکه چکلالا شو، لکه رفیقي شهید بیس شو، لکه نور داسې نورخان ایر بیس شو او داسې مختلف ځایونه پکې نور راځي. په هغوی یې بمباري وکړه، توغندي و په ذریعې. نو په هغې کې خو یو توغندی ځمکې ته راکونه شو ځکه چې په هوا کې والوتل. حیدرآباد سره خوا کې چې کوم یو توغندی د هغوی لګېدلی دی نو هغوی زمونږ یو اعلی افسر په هغې کې وژلی، سره یې 3 کسانو. دروغو نه چې نه جوړېږي. خو دوستانو چې هندوستان او پاکستان ورته کوم سبق وښو دا نن چې تقریبا 15 داسې ځایونه یې ولې په نښه کړل چې هندوستان د هغې تصور هم نشو کولی. سرینګر ایربیس، جموں ایربیس، بټانډه ایربیس، بیاس کې چې کوم دوی د برحموس میزایلو کارخانه جوړه کړې وه او د دغه ځای نه به په پاکستان باندې حملې کېدې او په زرګونو میزایل به دغه ځای کې پراته. د هندوستان دغه ذخیره د پاکستان JF تندر الوتکو په داسې طریقه باندې تباه کړه چې 2 جزونه ورپسې لاړل او د هغوی د جزونو کرتبونه چې تاسو ووینئ نو بالکل اریان بشئ چې آیا د انډیا په فلمونو کې هم داسې نه کېږي. دواړه برحموس بالکل تباه و برباد کړه، واپس ته 2 جزونه واپس سلامت هم راغلل. د هغې نه علاوه د هندوستان ټول
بجلی چې کومه ده د هغې ډیمونه هیک کړه په 80% هندوستان کې بجلی نه وه. ورپسې د هندوستان سټیلایټ ملیټري سټیلایټ ولا جیم که هغې کار نه کو. په هندوستان کې دننه چې د هغوی څونه هوایي الوتکې وې د هغوی نیویګیشن سیستم او د هغوی کمیونیکیشن سیستم یې هیک کړ. د هندوستان فونجه خو بس بیا ړانده کاڼه پاتې شو. بیا را دې نه پس د پاکستان ځواکونو د هغوی د مختلفو ادارو د ډېرو اهمه ادارو لکه د سټریټیجیک ادارې چې د هغوی کوم دی او په هغې کې چې کومې کمپیوټرې لګېدلې وې هغه کمپیوټر هغوی هیک کړی. د بي جے پي دفتر هم هیک کړه د هغې د پاسه د پاکستان جانډه ولګوله. نو هندوستان بالکل داسې کړه چې لکه بالکل یې په کونه کېنو. په پښتو کې به ورته دا الفاظ ووایو. او د دلي د پاسه 4 غنټې د پاکستان ډرونز تاوېدل را تاوېدل خو دومره په دلي کې څه نه و پاتې ځکه چې د دلي چوڼی خو د پاکستان فوجیانو ویشتې وه. دومره په دلي کې څه نه و پاتې چې ګزار پې شوی و. خو به هر حال پاکستان خپل دغه چې کوم اپریشن شروع کړو د بنیاد المرصوص په نوم باندې هغه په کامیابۍ سره ترسره کړ او رالل او کېناستل او د هندوستان د جواب په تمه و چې رادي چې هندوستان کوس موږ له جواب راکوي. پاکستان ورته خپلې تیاری یو ځل بیا پوره کړې. هغه ځای کې مودي چې کوم دی نو هغه امریکې ته منډه کړه او د امریکې صدر ته یې ویل چې په خدای به شي او په تا به شي راشه را خبره راله راسمه کړه. د امریکې د صدر په قول هغه ټوله شپه د امریکې د برطانیې او د نورو ملکونو سره خبرې اترې وکړه. بیا د پاکستان او د هندوستان د چارواکو سره خبرې وکړې او ډېر په ګرانه پاکستان جنګ بندۍ ته رضا کړ او په دې شرایطو باندې رضا کړ چې یاره هندوستان به په مستقبل کې پاکستان سره خبرې اترې کوي بیا به داسې ناوړه حرکت نه کوي او دا خبره به خیر دی په درېمګړي ځای کې کېږي. دوستانو یوه مطالبه ده او که دا مطالبه پوره نه شوه نو دا جنګ به بیا شروع کېږي. موږ دا غواړو چې وروره د سند تاس معاهده چې مودي معطله کړې ده دا سمدستي بحال کړي او د کشمیر حیثیت چې هغه بدل کړی دی خصوصي حیثیت او 370 قانون هغه ختم کړی دی نو د کشمیر خصوصي حیثیت ته سمدستي بحال کړی شي. ګنې موږ جنګ ته تیار یو. اوس خو تا موږ ومزمایلو که نه چې کم ځای د روالي شو او وروستو به بیا کم ځای دړ کوي او ټک ورکی به نو اوس خو مطلب بیا دی چې موږ ته پته مو لګېده چې ته هسې بو وې او چې له دغه بو نه مطلب بیا دی موږ روغ کې نو هېڅ هم نه وې. نو اوس په موږ سره زموږ په شرایطو باندې خبره کوې ټولې مسلې به حل کوې او که نه حل کوې نو راځه یو ځل بیا به یو ټونګه وو